أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی تلك آيات الكتاب المبين طاسين ميم دا د کتاب مبین آیاتونه دي نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ممتاتا د موسی علی السلام او د فرعون سحال ټیک ټیک اورو د هغه خلکو د فائدې لپاره چې ایمان راوړي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين واقعا دادا چې فرعون پزمکه کې سرکشي وکړه او داغه اوسیدونکو په ډلو ډلو کې تقسیم کړل پاغوي کې به یو ډله ذلیل کولا داغوی الکان به وجل او داغوی جنکای به ژوندۍ پرې خودلې واقعي چې هغه د فساد کوونکو خلکو نه وو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون او مونږه اراده لرله چې کم خلک پزمکه کې ذلیل ساتل شوی وو چې په هغوی مهرباني وکړو او هغوی امامان جوړ کړو او هم هغوی وارثان کړو او پزمکه کې ورلا اقتدار ورکړو او داغوی په ذریعہ فرعون او هامان او داغوی لخرو ته هغه څه اوخیو چې د کم نه هغوی یریدل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين مونږ د موسی علی السلام مور ته اشاره وکړه چې دلا ته ورکړه بیا چې کله ستا سره د دې د مرګ خطر شي نو دې په دریاب کې واچوا او سیرا او غم کوا مونږ به دې تعالی واپس راولو او دې با په پیغمبرانو کې شامل کړو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين اخر دا چې د فرعون کور والو هغه د دریاب نه راوچت کړو د پاره د دې چې داوی دشمن شي او داوی د پاره د غم سبب جوړ شي واقعي چې فرعون او هامان او داوی لخکریان په خپل تدبیر کې ډېر غلط کار کوونکي وو وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون د فرعون خزي هغه ته ویل دا زما او ستاده پاره د سترګو یخواله دي د موجنا
کې دې شي چې دې زمونږ د پاره فائدمن ثابت شي یا به ځان لزوی جوړ کړو او هغه د انجام نه اصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين هلتا د موسی علیہ السلام د مور زړه بے قرار وو نږدې وا چې دغه رازي ښکارا کړي وي کومګه دغه زړه نوې مضبوط کړي د پاره د دې چې هغه زمون په واده باندې په ایمان راوړونکو کې شامل شي وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون هغه د ماشوم خور ته وویل ته په د پسې رست ځه نو هغه د لرینا هغه ته په داسې طریقه قتل چې دشمنانو ته هیڅ پته ونه لګیدله او موږ په ماشوم باندې د اولنا د تیور کونکو خزو سینې حرام کړی وي چې دا حالت ولیدو نو هغه جنې هغه ته وویل آیا زه درته یو داسې کور وخیم چې داغه خلک د دې د پالنې ذمہ واخلي او د دوه خواهان بوي فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون په دې طریقه مونږ موسی علی السلام خپل مور له واپس راوستو چې دا غي سترګې خوږی شي او غمجن نشي او په شي چې د الله وعده رښتینی و لیکن اکثر خلک په دې خبرو نه پوهیږي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين کله چې موسی علی السلام پوره ځوانۍ ته ورسېدو او هم مکمل شو نو موږ ورله حکم او علم ورکړو مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه څه بدل ورکوو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين یو ورځ هغه خار ته په داسې وخت کې ورننوتو چې د خار خلک په غفلت کې وو هلته هغه ولیدل چې دوه سړي جنگ کوي یو د هغه د خپل قوم سړي وو او بل داغه د دشمن قوم سره تعلق لرلو نو کوم سړي چې داغه د قوم وو هغه د دشمن د قوم د سړي خلاف داغه نه امداد غوښتو موسی عليه السلام هغه له یو څوک ورکړو او داغه کاری تمام کړو د دې کار د کول سره موسی علیہ السلام وویل دا د شیطان عمل دی بشکا هغه سخت دشمن دی او ښکارا بیلاری کون کې دی قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بیا وویل اے زما ربا ما په خپل نفس باندې ظلم وکړو ما ته بخانه وکړي نو الله وبخو بشکا هغه بخون کې مهربان دی قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين موسی علیہ السلام وعده وکړه چې اے زما ربا دا احسان
چې کم تا په ما باندې کړې دې د دین وروسته با زه هیڅری د مجرمانو مددگار نه جوړېږم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بل ورځ هغه سهار وختي په یره په خار کې روان وو او د هر طرف نه خطر محسوسه ولا نو سګوري چې پرونتري کم سړي امداد غوښتلې وو هغه ورته نن بیا आवाज کوي. موسی عليه السلام هو ته ویل بشکا چې ته ډېر بیلاری سړی یې. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بیا چې کله موسی علی السلام اراده وکړه چې د دشمن په سړي باندې حمله وکړي نو هغه اسرایلی چغې کړې اے موسی آیا تنن ما هغه سی وجنه لکه څنګه چې دی پرون یو سړی وجلې دي ته په دې ملک کې سرکش جوړېدل غواړې اصلاح کول نه غواړې. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. د دین ورستو یو سړی د خار د اخر سرنا په منډه راغې او وی ویل اے موسی په سردارانو کې ستاسو د قتل مشورې کیږي نو ته د دې زین اوزا زستا خیفایم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. د دې خبر پاورېدو سره موسی علی السلام په یرا او په خاموشۍ سره اوته او دعای وغوښتله چې ای زما ربا ما د ظالمانو نه بچ کړې. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هر کله چې موسی علی السلام د مصر نه اوته او مدین طرف ته روان شو نو ویل امید دې چې زما رب ما په صحیح لار روان کړي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. او هر کله چې هغه د مدین کوی ته ورسېدو نو ډېر خلک ولیدل چې خپل ساروي وبکوي او دا غوینا په ډډه دوه خزو خپل ساروي راځار کړی دي. موسی علی السلام د دې خزونه ته پوښتنه ستاسو څه پریشانی ده؟ هغوی اویل مونږ خپل ساروي تر هغه نشو بکوله تر سوچي دې ګډبنو خپل ساروي استلی نوي او زمونږ پلار یو بوډا سړی دی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسی علیہ السلام چې دا واوریدل نو دا غوي ساروي او بوکل بیا یو اخته پسوري کې ناستو او ویل پروردګارا هر څه خیر چې ته په ما باندې نازل کړي زه داغه محتاج یم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء
قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لږ سات پس په دې دوانو خزو کې یو خزا ډېر په حیا سره د دخول راغلا او ویل زما پلار تا غواړي چې هغه درلا زمونږ د سارو او بو کولو بدله درکړي. موسی علی السلام چې کله دا وفاته ورسېدو او خپل ټوله قصه هغه ته واوروله نو هغه ورته وویل هیڅ یره مکوا اوس ته د ظالمانو نه بچ شوی. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. په دې دوه خزو کې یوې خزي خپل پلار ته وویل بابا جانا دا سړی نوکر کړه ځکه چې ته څوک نوکر کول غواړې نو پکار دی چې هغه مضبوط او امانتدار وي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. دهغه پلار موسی علیہ السلام ته وویل زغوالم چې په دې خپلو دوه لونو کې یو تاته پنیکا کړم خو په دې شرط چې تبا اته کال زما سره نوکری کوي او کولس کال دی پوره کړل نو د غستا خپل خوخه ده زه پتا سختی کول نه غواړم تبا ان شاء الله ما خنیک سړی بیا مومه. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی علیہ السلام ورته په جواب کې وویل بس داستا او زما په مینس کې فیصله شوه په دې دوانو نیټو کې چې هر یو نیټه زه پوره کړم نو بیا به څه زیاتې په ما باندې نوي او څه قول او اقرار چې مونږ کوو الله پاغه نگهبان دی. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. او هر کله چې موسی علی السلام نه ټپو رکړه او د خپل ټبر سره روان شو نو تور طرف ته یو ور داو په نظر راغی. هغه خپل کور والو ته وویل تاسو ایثار شئ ما یو ور لیدلې دی شاید چې تاسو له داغه زینا څه خبر راوړم یا با داغه ورنه یو اسکروټ راوړم چې تاسو ورته تاو دشئ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل ته چې ورسېدو نو د میدان په خې طرف په هغه مبارک ځای کې د یوې ونې نه आवाज وشو چې اے موسی زه الله يم د ټولو مخلوقات مالک. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. او حکم وشو چې وګرځو خپل همسا. نو سو وخت چې موسی علی السلام ولیدا چې همسا لکه د مار غوندي خوځيږي نو شا طرف ته منډه کړه او واپس هډو اون قتل. حکم وشو اے موسی واپس راشه او مې یریګا ته بالکل محفوظ یې. خپل لاس دی گریوان ته ورننه باسا زلیدون کې براوزی به د څه تکلیف نه او د یرینا د بچکیدو د پاره خپل لاس ځان ته ورجوخت کړه. دا دور او خان نخدي ستاد رب د طرفنا فرعون او داغه درباریانو ته د پیش کولو د پاره هغه ډیر نافرمان خلق دي. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. موسی علیہ السلام عرض کړو اے زما ربا ما خو داوی یو سړی وجلې دی یریګم چې هغه به ما مړ کړي. زما رور زمانه زیات په جبه کې تکړه دی. هغه زما سره د مددگار په تور اولېګا چې هغه زما تایید وکړي. زما سره فکر دی چې هغه با ما دروغجن وګڼي. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله او فرمایل مونږ به ستاسو رور په ذریعہ ستامټي مضبوطی کړو او تاسو دوانو تبا داسې طاقت درکړو چې هغه به تاسو ته هیڅ نقصان نشي دررسولې. زمونږ د نخو په زور به غلیب تاسو او تاسو د پیروکارانو وي. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بیا چې کله موسی علیہ السلام هغوی ته زمونږ سرګند نخي ویوړې نو هغوی اویل چې دا د ځانه جوړ کړی شوی جادو دی بل څه نه دی او دا خبرې خو مونږه د خپل پلان نکو په زمانه کې هډو اورېدلې نه دي. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسی علیہ السلام ورته په جواب کې وویل زما رب دا هغه سړي د حال نه خبر دی چې داغه د طرف نه هدایت راوړې دی او هغه خپېجنی چې اخري انجام با د چا خوي. حق داده چې ظالمان هیڅ کله خلاصې نمومي. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. او فرعون اویل اے درباریانو ما ته خو ستاسو د پاره د ځان نه سیوا بل خدای نه دی معلوم. اے هامانا زما د پاره خو لګي خختي پخې کړه او یو دنګ مانې جوړ کړه شاید
چې زو ور اوخېجم او د موسی خدای اولې دیشم زه خو دې دروغجن ګڼم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هغه او داغه لخرو پزمکه کې پناهکا د خپل لوی غرور وکړو او دا خیال وکړو چې هغوی با مونږ ته هډو واپس نه راځي. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اخر دا چې مونږه هغه او داغه لخري راونی ولې او سمندر تمو ور وګرځول. اوس وګورا چې د دې ظالمانو څنګه انجام شو. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. مونږ دا غوینا دوزخ ترابلون کې سو مشران جوړ کړل او د قیامت په ورځ با دا غوی سره د هیڅ زین امداد ونشي. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. مونږ په دې دنیا کې په هغوی پسې لعنت ولګو او د قیامت په ورځ با هغوی په ډېر بد حال کې مبتلا وي. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. د پخوانو نسلونو د هلاکولو نه وروسته مونږه موسی علی السلام لا کتاب ورکړو چې د خلکو د پاره د عقل او د پوهې ذریعہ وا سراسر هدایت او رحمت وو د پاره د دې چې شاید خلک تر سبق واخلي. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو په هغه وخت کې نور پریوتی طرف ته موجود نه وي کله چې موسی لا د شریعت دا فرمان ورکړو او نه تو په حاضرینو کې شامل وي بلکې د دغه نورستو ستاد زمانه پوری مونږ ډېر نسلونه راپورته کړی دي او په هغه باندې ډېر زمانہ تیر شوی دا. ته د مدین په خلکو کې هم موجود نه وي چې ګني هغه ته دي زمونږ آیاتونه اورول لیکن داغه وخت دا خبرونه خو درته مونږ درلېګو. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. او ته د تور په میدان کې هم په هغه وخت کې موجود نه وې کله چې مونږه موسی علی السلام ته په اول ځل आवाज کړو لیکن دا ستاسو د رب رحمت دی چې تا ته دا معلومات خودلې کیږي د پاره د دې چې ته هغه خلک خبردار کړي چې ستانه مخ کې ورتا بل خبردارون کې نه دی راغلي کی دي شي چې دا وی عقل کار وکړي. ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين او داسې مو زکه وکړل چې حسینا کله په د خپل عملونو په وجه سو مصیبت راشي نو دا وایي اے ربا تا ولی مونږ ته رسول نه را لېګو چې مونږه ستاسو آیاتونو پیروي کړې وي او په مؤمنانو کې شامل شوي وي. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. خو کله چې زمونږ د طرفنا حق هغوی ته راغې نو وی ویل دلا هغه سو ولی ورنکړې شو کم چې موسی علی السلام لا ورکړې شوی وو. آیا د خلکو داغې نه انکار نه دی کړي کم چې د دینه مخکې موسی علی السلام لا ورکړې شوی وو؟ هغوی اویل دوه جادو دی چې د یو بل مدد کوي او وی ویل مونږه یو هم نه منو. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا خدنو راوړی د الله د طرفنا یو کتاب چې هغه د دې دوانو نه زیات لا خودون کی وی کو تاسو رښتینی یې زبهم په هغه باندې عمل شروع کړم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اوس کچری دوی ستا دا مطالبه نه پوره کوي نو په هشا چې دوی په اصل کې په خپل خواهشاتو پسې روان دي او د هغه چانه با غټ گمراه بل څوک وي چې د الله د هدایت نه بغیر بس په خپل خواهشاتو پسې روان شو. بشکا الله داس ظالمانو ته هرگز هدایت نه کوي. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. او د نصيحت خبره مونږه مسلسل دوی ته رسولې ده د پاره د دې چې دوی د غفلت نه بیدار شي. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. کوم خلکو ته چې د دین مخکي مونږه کتاب ورکړې وو هغوی په دې قران ایمان راوړي او کله چې دا هغوی ته اورول کیږي نو وايي چې مونږه په دې ایمان راوړو دا واقعي حق دی زمونږ د رب د طرفنا مونږ خو د مخکې نه مسلمانان یو. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه خلق دی چې دوی لبا دوزل اجر ورکړي کیږي دا هغه صبر په بدله کې چې کم هغوی وکړو هغوی بدی پنی کوي سره من کوي او کم رزق چې ورلا مونږ ورکړي دي دا غیر خرج کوي. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. او هر کله چې هغوی بهوده خبره واوریدله نو مخې تری واړو او وی ویل چې زمونږ د پاره زمونږ عملونه او ستاسو د پاره ستاسو عملونه پتا سو دی سلامتیا وی مونږ د جاهلانو پشان طریقه اختیارول نغواړو. ان
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بیشکا اے نبی صلی الله علیه وسلم ته چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت نشي کولای، خو الله چې چاته وغواړي هغه ته هدایت کوي او هغه هدایت قبلون کې خلق خپي جني. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. دوی وایي کچری مونږه ستاسو د هدایت پیروي اختیار کړه نو مونږ به د خپل ځمکنه اوشړلې شو. آیا دا حقیقت نه دی چې مونږه یو د امن ځای حرم د دوی د پاره د اوسېدو ځای جوړ کړو چې هر قسم میوه ورتا زمونږ د طرف نه د رزق په تور به حساب را چلیږي، او په دوی کې اکثر خلک پوهیږي نه. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. او ډیر داسې کلی مونږه تبا کړی دي چې داغه خلک د خپل ژوند په روزګار باندې غاور شوي وو. نو وګورئ دغه داوی کورونه دي چې داوی نورستو پکې ډیر کم خلک آباد شوي دي، اخر هم مونږه وارثان شو. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. او ستا رب تر هغه کلی هلاکون کې نوو تر سوچي داغ کلو په مرکز کې یو رسول نوو لګلې چې آیاتونه ورتا اورول، او مونږه د کلو هلاکون کې نوو تر سوچي داغه اوسیدون کې ظالمان شوي نه وي. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. تاسو ته چې صدر کړی شوی دی هغه تش د دنیا د ژوند سامان او د دنیا خایس دی، او سچ د الله سره دی هغه د هغه نه بهتر او زیات باقی پات کېدونکې دي. آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آیا هغه څوک چې موږ ورسره خواده کړی وي او هغه داغه مندون کې وي د هغه چا په شان کې دي چې موږ ورله صرف د دنیا د ژوند سامان ورکړی وي او بیا هغه د قیامت په ورځ د سزا د پاره پیش کېدونکې وي. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. او هر نکړي دا خلک هغه ورځ چې هغه به دوی ته आवाज وکړي او تپوس به تری وکړي کمزې دي زما هغه شریکان چې تاسو به پری ګمان کولو. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. دا قول چې 50 صحیح ثابتېږي هغوی به وایي
اے زمونږ ربا بشکا دا هم هغه خلق دي چې مونږه گمراه کړي وو دوی مونږه هغه سي گمراه کړل لکه څنګه چې مونږه په خپل گمراه شوي وو مونږه ته اقرار کوو چې مونږه د دوی ذمہوار نه یو دوی خو زمونږه بندګي نه کوله وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون بیا به دوی ته ویل شي چې आवाज وکړي اوس خپل شریکانو ته دوی به هغوی ته आवाज وکړي او هغوی به ورله هیڅ جواب ورنکړي او دا خلک به عذاب وویني کاش چې دوی نیغه لار اختیارونکي وي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين او هر نکړي دا خلک هغه ورځ چې کله ورته هغه आवाज وکړي او تاسو ترې وکړي چې کوم رسولان درلېږلي شوي وو تاسو هغوی ته څه جواب ورکړی وو فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين په هغه وخت کې به دوی هیڅ جواب ورنکړي او نه به دوی په خپلو کې د یو بل نه تپوس کولی شي البته چا چې نن توبه وکړه او ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو دا امید کولی شي چې هلته به په کامیابو خلکو کې وي وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ستارب چې سغواړي هغه پیدا کوي او د خپل کار د پاره چې څوک غواړي هغه په خپل منتخب کوي دا انتخاب د دې خلکو د کولو کار نه دی الله پاک دی او ډېر اوچت دی د هغه شرک نه چې دا خلک کوي وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ستارب ته معلوم دی هر هغه څه چې دا خلک په زړونو کې پټوي او هر هغه څه چې دوی ظاهروي وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون هم دغه یو الله دې چې داغونه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته هغه لره ثنا ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم حکم هم داغو چلیږي او هم هغه ته تاسو ټول واپس کیږئ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته په دې خبر غور کړی دی چې کو چری الله در باندې همیشه د قیامت پوري تورش په جوړ کړی نو د الله نه سیوا هغه کم معبود دی چې په تاسو برنا راولي آیا تاسو اورئ نه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون د دوی نه تاسو کړه آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې کوچري الله در باندې تر قیامت پوري ورځ جوړ کړي نو د الله نه سیوا هغه کم معبود دی چې په تاسو باش پراولي چې تاسو پکې آرام وکړئ آیا تاسو وینئ نه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دا د هغه رحمت دی چې تاسو د پاره شپه او ورځ جوړ کړل چې پشپه کې آرام حاصل کړئ او د ورځې د خپل رب فضل ولټوي خای چې تاسو شکر گزار جوړ شئ. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. او دا خلق دی هغه ورځ یاد ساتي کله چې ورته هغه आवाज وکړي او بیا ترې تاسو وکړي کمزې دي زما شریکان چې تاسو به پرې ګمان کولو. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. او مونږ به د هر امتنا یو غوار او باسو بیا به وایو چې راوړې اوس خپل دلیل. هغه وخت به هغوی ته پته ولګي چې حق د الله په طرف دی او رګ بشي دا غوي هغه ټول درو کم چې هغوی د ځان جوړ کړی وو. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. دا یو واقعه ده چې قارون د موسی علی السلام د قوم یو سړی وو. بیا هغه د خپل قوم نه باغی شو او مونږه غلا دومره ډېری خزانه ورکړې وې چې داغه کنجیانی با د طاقتور سړو یوې ډلې په مشکل سره اوچتولې شوې. یو ځل چې کله هغه ته د خپل قوم خلکو وویل مغرور کېږه ما بشکا الله مغرور خلق نه فخوي. کم مال چې الله تعالی درکړي دي په هغه باندې د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او د دنیا نه هم خپل حصہ مه روا. احسان کوا لکه څنګه چې الله ستاسو سره احسان کړی دی او پزماکه کې د فساد راپورته کولو کوشش مکوا بشکا الله فسادیان نه فخوي. قال انما اوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نو هغه ورته ویل دا ټول هرڅو خو ماته د هغه علم په وجه راکړی شوی دی کوم چې ماته حاصل دی. آیا هغه ته دا علم نه وو چې بشکا الله د هغه مخکي ډیر داسې خلک تبا کړی دي چې هغه داغه زیات قوت او زیاده دلل لرله. د مجرمانو نه خو داوی ګناه نه تاسو ولي کیږي. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. یو ورځ هغه د خپل قوم مخیتا په خپل پوره شان او شوکت سره راووتو. کم خلک چې د دنیا د ژوند طلبګار وو هغه چې دی اولیدو نو ویل ارمان دی چې زمونږ هم هغه سوې کم چې قارون لور کړی شوی دی دغه د لوی برخي خاوند دی. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
لیکن کم خلق چې د علم خاوندان وو هغه وویل افسوس دې ستاسو په حال باندې د الله ثواب بهتر دی د هغه سړي د پاره چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا دولت صرف صبر کوونکو خلکو ته ملاويږي. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اخر دا چې مونږه هغه او دغه کور پزمکه کې ورننه استل بیا داغه د ملګرو یو ډله نوا چې داغه امداد لراغلې وي او نه هغه خپل د خپل ځان امداد وکړي شو. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. نو کوم خلکو چې پرون داغو پشان د جوړېدو ارزو لرلا اوس وایي چې افسوس دی زمونږ هیر شوی وو چې الله تعالی په خپل خوخه خپل زینو بندگانو لا فراخ رزق ورکوي او زینو لا په اندازا کو الله په مونږ باندې احسان نه وکړي نو مونږ به هم پزمکه کې ورننېستي وي. افسوس مونږ ته یاد نه وو چې کافران فلاح نه مومي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دغه د اخرت کور خوبا مونږه د هغه خلکو د پاره خاص کوو چې هغوی پزمکه کې خپل لوی نه غواړي او نه فساد کول غواړي او ښه انجام د پرهیزګارانو د پاره دی. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. څوک چې د نیکۍ سره راشي داغه د پاره با داغه نه بهتر نیکی وي او څوک چې د بدۍ سره راشي نو بدکارو تبا هغه سي بدله ملاويږي چې څنګه عملي کوو. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے نبی صلی الله علیه وسلم یقین وکړه چې چا دا قرآن پتا فرض کړي دي هغه به تا یو بهترین انجام ترسوي. دې خلکو ته وایا چې زما رب خپوهيږي چې د هدایت سره څوک راغلي دي او په ښکارا گمراهۍ کې څوک مبتلا دي. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. تو د دې خبري امیدوار هرگز نه وي چې پتا باندې با کتاب نازلېږي. دا خو صرف ستاسو رب په مهرباني سره پتا باندې نازل شوی دی. پس تو د کافرانو مددگار ما جوړېږي او داسې چرته اونشي چې د الله آیاتونه کله پتا نازل شي نو کافران تا دغه نه منع کړي. خپل رب په طرف دعوت ورکوا او هرگز په مشرکانو کې مشاملېږي او د الله سره بل معبود ته आवाज مکوا. داغنه سیوا بل معبود نشتا.
هر سیز هلاکه دونکې دې سوا د هغه د ذات نه حکمرانی داغه دا او هم هغه ته ټول واپس کیږي